او د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زما د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زما زه څه بلا سوچونه وکم چې کتاب اخلمه او هغه فنکار یم چې سندرې مې ژوندۍ ساتلي هغه فنکار یم چې سندرې مې ژوندۍ ساتلي هغه فنکار یم چې داد په انتخاب اخلمه. د شاعرۍ سره مدامینه څنګه پیدا شوه؟ که موږ وګورو نو عبید په لږ وخت کې ځان له هم یو نوم جوړ کړی، هر سړی پیژني. دا راته ووایه ستاسو په خیال باندې شاعر سړی چې دی هغه د نوي کل له څه نصیحت ورکولی شي د خپل لیک په ذریعه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو، غفران الله یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیلهمن یم چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامه به مو په تن وي. قدرمندو کتونکو، زمونږ په معاشره کې شاعر ته هم ډیر زیات لوړ مقام حاصلي، ځکه چې دغه شاعر د خپل لیک په ذریعه سره د دغه معاشرې عکاسي کوي او بیا په تیره د دغه خپل قلم په زور باندې نوي کل ته نصیحت هم ږدي. دغسې نن هم زه د یو نوجوان طالب علم سره موجود یم، چونکې د شاعرۍ سره ډیر لګاو او مینه لري او د نورو شعرونو انتخاب کوي د نورو کسانو او هغه راهلي او په هغې باندې هغه خپل شوق چې دی هغه هم پوره کیږي. نو یقینا چې هغه لیک او د دوی هغه وینا هم ډیره زیاته مشهوره شوې ده او ځان له یو نوم جوړ کړی دی. د دوی سره مې میلاوه عبید خان په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایو. د ټول نړمبیا خو ستاسو ډېره مننه کوم چې دلته راغلی او موږ له عزت راکو او زموږ ځای ته رالی. نو ټول نړمبیا ستاسو مننه کوم. دا راته ووایه عبید خان چې هر سړی چې دی په خپله باندې سټوډنټ هم یی، بیا خپله سټډي هم جاري ساتلي، د شاعرۍ سره مدامینه څنګه پیدا شوه؟ شاعرۍ سره خو زما د ډېر د وړکیانو نه مینه وه. زما والد صاحب چې کوم دی هغې به ما ته د ډېر وړکیانو نه دا شعرونه ښودل او بیا چې رو په روز زه لویېدم نو بیا مې غزلې شروع کړې، نظمونه مې شروع کړل او اوس هم د خپل سبق سره سره د شاعرۍ سره ډېره مینه لرم او د مختلفو شاعرانو غزلې او نظمونه راته یادوي. عبید خان که موږ وګورو نو عبید په لږ وخت کې ځان له هم یو نوم جوړ کړی، هر سړی پیژني. څه وجه ده دغه؟ بس دا خو د دې خلکو مینه ده او موږ خو بس د زړه نه د یو ښه شعر انتخاب کوو او مخکې بیا وایو نو خلک انداز خوښوي او دې د وجې بس خلک. دا راته ووایه ستاسو په خیال باندې شاعر سړی چې دی هغه د نوي کل له څه نصیحت ورکولی شي د خپل لیک په ذریعه؟ او جی بالکل، ځکه چې نن سبا زموږ ځوانان چې دي شاعري ډېر په شوق اوري او نن سبا چې دی ډېر ښه شاعران دي او په شعر کې ډېر ښکلی پیغام لري. نو دغه شان چې موږ دغه شاعران رامخکې کړو نو ډېر ښکلی نصیحت یې دی. چونکې زمونږ کتونکي به په تمه یي چې عبید خان به موږ ته څه اورئ، نو زمونږ کتونکو ته به څه ډالۍ؟ ټولو نه وړاندې به ورته د جاوید شاه درمان صاحب یو غزل ویم، وایي د دې جنګونو نه د تیر عمر حساب اخلمه، د دې جنګونو نه د تیر عمر حساب اخلمه، ما سره کور کې یو ټوپک دی پرې رباب اخلمه او د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زما د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زما زه څه بلا سوچونه وکم چې کتاب اخلمه او هغه فنکار یم چې سندرې مې ژوندۍ ساتلي هغه فنکار یم چې سندرې مې ژوندۍ ساتلي هغه فنکار یم چې داد په انتخاب اخلمه او مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم لیونی شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه او درمانه هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وجړل درمانه هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وجړل هغه ولاړ چې و زه ستانه ګلاب اخلمه. زبردست حد دی په دې خو یې زه یم حد وکړو قدرمندو کتونکو. دا راته ووایې شعرونه به هم لږ زموږ کتونکي په تمه نو شعرونه ورته هم لږ ډالۍ. ښه جي بس د بغداد دانش صاحب یو غزل دی وایي د زلفو څوکې دې اوږدې غوښتې تا دې له غوښتې د زلفو څوکې دې اوږدې غوښتې تا دې له غوښتې تا چې جانانه لوپټې غوښتې تا دې له غوښتې او کور دې پرې جوړ کو کاروبار له دې پې وده ورکړه کور دې پرې جوړ کو کاروبار له دې پې وده ورکړه تا چې د خدای په نوم چندې غوښتې تا دې له غوښتې او توره په تور باندې دې تور کړل توریالي د وطن توره په تور باندې دې تور کړل توریالي د وطن تا چې پرون د دوی نامې غوښتې تا دې له غوښتې او تیل دې بانه کړه او باتې دې په اوبو کې کېښوې تیل دې بانه کړه او باتې دې په اوبو کې کېښوې تا چې د چم مالت ډیوې غوښتې تا دې له غوښتې او ځان دې سینګار کو نو ګلان مولان اوس ټول شرمېږي ځان دې سینګار کو نو ګلان مولان اوس ټول شرمېږي تا چې د ګل په رنګ جامې غوښتې تا دې له غوښتې او نن دې په خپله غریبۍ کې لوی خیرات کړی
نن دې په خپله غریبۍ کې لوی خیرات کړی او دانش تا چې نن کاسې غوښتې تا دې له غوښتې. ډېر ښه. عبید خان دا راته ووایي چې خپله سټډي هم جاري ساتئ بیا په تیره که مونږ وګورو دا غزلې یادول دا خو هم یو ډېر مشکل کار دی نو څنګه یې منیج کوې بیا دغه؟ بس زه خو زما خو په خپله یو شعر چې مې زړه ته پرېوځي نو چې یو څو پیری واورم نو یاد شي راته. دغه انتخاب چې تو کې نو دا صرف د خپل شوق پورې محدودي که نه دغه هر یو شعر تو رااخلي او په خپل لیک کې شاملوي؟ بس زه خو چې کوم یو ښه غزلې کو د هر یو شاعري خو چې په هغې کې څه پیغام وي او دغه غزلې زه انتخاب کوم او بیا یې